کتونکو علب خان شیرپوی یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی او را سره موجود دی دغه خپل ملګري د بصیر صاحب په قیادت کې او په دغه شپه باندې زمونږ دغه ډسټریبیوشن روان دی او دا کوم ځای ته چې راغلي وو نو دې ځای کې اته پټ اوبه ګرځېدلي دي، اته پټه. او د کومو خلکو ته چې موږ پوډ پیکج ورکوو نو دا انتخابي ضرورتمند دي، چونکې دا د بسترو او د نورو ډېرو څیزونو هم ضرورتمند دي. د دوی فرنیچر، د دوی کور مال خال چې کوم دی په اوبو کې بهېدلی، بل په دوی باندې ورټپه سیلاب راغلی دی. دوی د سیند نه ډېر لرې فاصله کې پراته دي او په دوی چې کومه واله راغلي دا هغه واله دوی ته ډېر نقصان راکړی. موږ دوی ته کتونکو دا موږ سره چې کومه کپړه ده نو دا بالکل برانډ کپړې دي، دا اوچه سودا هم ورکړله، د پاک اوبو هم دوی ته ډېر ضرورت دی. دا چې کوم دی نو دې کې وګوره چې دې کې کمبل هم رالو پکې، او دا کپړې چې کومې دي دا کپړې هم دي، د ماشومانو کپړې هم پکې دي، د غټو کپړې هم پکې دي، د نارینو کپړې هم پکې دي. بل غټه خبره دا ده چې یو خو داستانې هغه برکات دي، دویم چې کوم دی د مولانا شفیق صاحب اخلاص او خلوص دی، او دریم چې کوم دی زمونږ په دې چارسه کې چې کوم خدمات دي د هغې په بدله کې د چارسدې خلکه چې کوم مینه راکوي، چونکې دا خلکه د ډېر څه حقدار دي، د ډېر څه. خو دلته کې بعض ځینو ته څوک رسېدلي نه دي، بعض ځینو ته چې کوم دی ګاډي مسلسل روان وي نو دا نور خلک دغه نشي برداشت کولی، نو هلته ایرسه او جته او رشه نو دروازې دلته څوک ډسټریبیوشن نشي کولی. خو موږ ډېر ډسټریبیوشن چې کوم دی په شابړه کې، په یو ځای بل ځای ګلاباد کې، دغه شانتې په نور ډېر ځایونو کې چې کوم دی موږ د شپې ډسټریبیوشن وکړو. نن هم چې دغه ځای ته راغلي نو دلته کې موږ کومو ملګرو ته چې پیکج ورکوو نو نن موږ په سوونو خلکو ته پیکج ورکوو، بلکې زرګو ته رسي. بیا به کې پری میډیکل کیمپ هم شو. دغه نوم دی څه دی؟ زما ولګل نوم دی، د ګیدړ کلي اوسېدونکی خو دلته مې کور جوړ کړی دی او ډېر زیات اوبو خراب کړي وو. زما 5.5 فوټ ډکون دی او 3 فوټه په کوټه کې اوبه ګرځېدلي دي. پومونه، تولیانې، بسترې، لوښي، لرګي اوس هم په خټو کې غیب دي. اوس ما په دې سره د کوي نه خټې روغ کې او دلته مې په وله کې ولامبل د اوبو را دونه سخت ضرورت و د چقړو ډکو. او دلته کې یاره څوک راځي نه، بس غالب خان به دا څو پیرې دی راغی دارې تاسو وینې دا ویډیو مو کی او هغه خپل وس امداد چې هغه موږ سره په تور شپه باندې په دې خټو کې کوي. بل داسې یو سړی موږ سره پوه چې راغی دی خوا بس ځي نیغ تېرېږي که ګیدړ ته ځي، شابړې ته ځي، یو خوا بل خوا ځي، زموږ څوک تپوس نه کوي. را دي چې زموږ دا کور حالات تیو ګوري او دې ګوري چې څنګه حالات دي نو بیا دې امداد کوي یا نه کوي، هغه د هغوی انصاف دی. بیا ډېره مننه کتونکو. په موږ چې مولانا محمد شفیق صاحب کوم امداد کړی دی الحمدلله په دې 400 کې چې د هغوی کم خلوص وینم نن لکه 50 هزار روپۍ چې کم دی یو کور ته موږ تقسیم کړي دي په ډاګي مکرم خان کې 50 هزار روپۍ. مطلب دا دی چې یو کسب هم نه پاتې کېږي. خو زه دې خلکو ته دا وایم چې صبر، تحمل، کوم ځای کې چې چا ډېر عزت راکړی نو هلته کې موږ بیا غوره ډېر بېخرته مال ورکړی دی. خو چې کوم ځای کې الحمدلله موږ جان هم ګیله نشته، خدا راته دا خلک وایي دا خو چې دا ده چې چا ډېر صبر کړی نو هلته ډېر څه میلاوي. ندیم روډ تکړه لږ دی او داسې ځي نه موږ ته په ګوته کوي، دی راته یو بل ځای په ګوته کوي، نه مخکې راته چې کوم دی نو یو 50 پورې یو خلک چې کوم دی په ګوته کړو. ندیم صاحب څه به وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه مشکور یم د علب خان شیرپو او وسره د تحریک لبیک چې دی راغلی دي. علب خان بھائی د دې نه مخکې ماله د یو 50 کورونو پیکج را کړو او د دې په نگرانۍ کې هغه پیکج موږ دغلته ډسټریبیوټ کړو په ډېر ښه انداز باندې. په تحمل سره ما دې ټولو ملګرو ته وی چې تحمل سره کښېنئ نو ستاسو کار به په ارام وشي. د هغې نه پس بیا چې ما دې له یو شارټ نوټس ورکړه چې دلته یو 10-12 کورونه دي هغه موږ نه په دغه په دې ګیدړ روډ د چوتي پول کې هغه متاثرین کې راځي نو هغه پاتې شوي وو. موږ نه ډېر شارټ نوټس و، پرون مې ورسره خبره وکړه، الله دې ورسره ډېر ښه وکړي، په منډې راله ځان نه ورسوم. زه یو ځل بیا شکریه ادا کوم چې په دې دونه شارټ ټایم کې دې موږ له ټایم مخکې د ملګرو سره څه امداد وکړو. دا موږ ته په ډېر څه منظور دی او دا ملګري په الله پاک خوشحاله کړي. ډېره زیاته مننه کتونکو. په دې کې زه د مولانا محمد شفیق صاحب بیا مننه کوم چې هغوی ته موږ کوم ځای په ګوته کړو نو ما ته وایي وړه او چې حقدار ته ملو شي ورکوه. دا پکې نشته دی چې دا ډېر دا لږ دا خو مختلف پیکجونه موږ لوښي ورکو، موږ کمبلې بسترې ورکو، موږ پیزار ورکو، موږ کپړې چې کوم دی ښه نوې ورکو، موږ چې کوم دی پوډ پیکج کې نومې څیز وي خو چې شپه شي
نو بیا هم الحمدلله په دې کې وچه سودا شته، کپړې شته، اوبه شته، هر څه شته دی. او شپه ده نو دروازې بیا د 12 ته نه شو کېدی، دې نه مخکې موږ په لار باندې تقسیم کړو، د هغې نه مخکې موږ په بل کلي کې تقسیم کړو. انشاءالله دا سلسله مخ په وړاندې بوځو. تاسو هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې سټیم نه همدغه شانتې بخال وي، دغه سیلاب ځپلي دي چې دوی ته ورسو. په دوی باندې د الله امتحان راغلی دی او ډېر د سختو نه تېر شو. ساړي موړي چې دا زمونږ یو ملګري دی نوی کور یې جوړ کړ، نوی کور زما شاته دی، نوی کور یې جوړ کړ او لا بل څه چې واده یې هم نوی وکړ او هغه فرنیچر او هر یو څیز چې کوم دی په دغه اوبو کې بهېدلی دی. کور یې چې کوم دی نو هغه کریک شو، نو لکه ډېر نقصان ورته وشو. او دا تاسو هم چې دا ډېر زیات لرې و. نو د دې خلکو داسې ضرورت دی، نو خو داسې یو کسان وي چې دې ځای ته راځي. د دې محلي څه نوم شته؟ مصطفی کورونه. مصطفی کورونه کې دلته کې ډېر کورونه دي او زه درته په ګوته کوم زموږ د ملګري صفدر کور چې کوم دی هغه نه کیمرې ته راځي. زه ورته وایم هلکه سواله نو وینالمه زه غواړم د تاسو ته دا وایم چې چا کور ته اوبه درغلي دي هغه حقدار دی، هغه دا شرم مه محسوسوئ چې یاره موږ به کیمرې ته راځو یا به موږ څه چا نه سالو. نه، کور کې نخره تېرېږي دا ستاسو حق دی، نو بالکل یې وصول کې، بالکل یې واخلئ. په دې باندې چې کوم دی بریک منی سي. نو کتونکو په دې مصطفی کورونو کې ډېر نقصان شوی دی، ضرور راشئ. او ګیدړ روډ باندې نو ډېر ضرورتمند دي، د علاقه ډېره ضرورتمنده ده. دا خلک چاته لاس نه نیسي، دا ټرک پسې منډه نه وي، دا چېرته حجرې ته چا نه ځي، دا په سړک نه ودرېږي. خو دوی له په کور او په دروازه څه ورکړه او زموږ نه خدای پاک څه د شپې م راولي چې څومره دوی زدار دي او دغه شانتې دغه نه ږدي. نو موږ هم په تیاره کې راځو. نو په تیاره کې چې کوم دی الحمدلله زموږ پوټ پیکج دوی ته ښه په واپر مقدار کې میلاو شو. خو دا دوی دپاره هېڅ هم نه دي. انشاءالله بیا به راځو، بیا به راځو. ډېره مننه.